چې یوسف علیه السلام په مصر کې د خرڅېدو اعلان وشو، نو دنیا منډۍ ته منډې والې چې د شام نه یو ډېر ښایسته غلام راغلی، چا اشرفۍ وړې او چا پونډونه وړه او چا څه وړه او چا څه. یو بوډۍ ښځه هم په دغه مجلس کې روانه وه. چا ورته وویل چې بوډۍ ته څه کوې؟ وی داسې مې اورېدلي چې یو ډېر ښایسته غلام خرڅېږي او د هغې خرید لازم. وی چې د الله بندې هغه خو ډېر ګران دی او د هغه خرید له خو خلکو د اشرفو بکسونه روان کړي. تا سره څه دي؟ وی ما سره خو نور څه نشته، خو دا د تارونو یو ماشوړه غوندې ده راسه. وی په ارام کښېنه، واپس شه او د تارونو په شوړو تا ته څوک غلام نه درکوي. هغې ورته وایي چې بچیه دا ما ته هم پته ده چې د تارونو په شوړه څوک ما ته هغه غلام نه راکوي، خو دې ډله کې دې دپاره روانه یم چې قیامت کې زه هم د یوسف په خریدارانو کې حساب. نو زه په دغه نیت دې اجتماع ته راځم چې حاجي صاحب مرحوم رحمه الله تعالی و تبارک ما ډېر د نږدې نه لیدلی او ډېر لوی عاشق و د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو د هغې عشاقو په زمره کې کاش چې دا بندې ناچیزم خدای پاک په قیامت کې حساب، ځکه چې مونږ خو ټول عمر څنګه تیریږي هغه تاسو ګورئ. یا زمونږ د ملک سال دی او مونږ څه په غضب په دې ملک کې اخته یو، نو هغه تاسو ګورئ لګیا یې که نه جي، چې شپه او ورځ هم څه مصیبتونو سره سر. خو دا یو جز کې کله کله شرکت په دې نیت وکړو. هغه ورځ یو امي سړی و، خبره یې وکړه، خو څه ډېره مزېداره خبره. ما ته یې ویل چې مولوي صاحب تاسو دا ملیان خو مسلې هم ډېرې کوئ او کیسې میسې ډېرې کوئ، خو زما هم یو مسله واوره. وی د قیامت په ورځ به په یو سړي حکم وشي چې دا سړی جهنم ته بوځئ، نو چې څنګه ورته حکم واورولی شي چې جهنم ته یې بوځئ، نو دا سړی به منډه کړي. چې منډه کړي نو الله تعالی به وایي را واپس یې کړي، دا منډه یې ولې وواله. چې را واپس یې کړي چې منډه ولې وهې، ورته به وایي یا الله په دنیا کې مې ستا د حکم یو فرمان بجا نه دی راوړی، ټول عمر مې ستا د حکم نافرمانی کړې ده، نو د آخري حکم خو دې چې ومنم چې لږ په من به لاړ. نو الله تعالی به وایي چې ځئ جنت ته یې بوځئ. تاسو خیال راغی عزیزانو؟ قیامت کې به بانا جوړیږي، بانا که معامله په قیامت کې د عدل او د انصاف شروع شوه، نو یو کس به جنت ته لاړ نشي. د عدل او د انصاف تقاضا دا ده چې تا څه محنت کړی او مزدوري ورکړی شي. قیامت کې به معامله د رحم او د کرم کی. رحم او کرم دا معنا چې یو نیکي دې کړي، یو په 10، یو په 200، یو په 1000، یو په 100، یو په کروڑ. تاسو خیال راغی؟ نو معامله د کرم به وي، نو هله به مونږ د جنت تقاضا کوو او جنت ته به ځو. او که معامله د عدل شروع شوه، نو عزیزانو دا څومره منځونه او نیکۍ چې مونږ کوو په 24 ګنټو کې چې دا اوقات را جمع کوي، نو چې 80 کاله چا عبادت کړی، نو د هغې نه 6 میاشتې نه جوړي. 6 میاشتې. نو د 6 میاشتو په محنت به ته جنت غواړې، ته خو 6 میاشتې نوکري وکړه حلاله، که تا پې د 6 کټو کوټه جوړه کړم په دې مخ مې توکه. هسې خو په 6 میاشتې نه، په 6 ورځې کې هم بنګله اخیستی شي. څه ټوغکی راغی په پاکستان، ټوغکی بیا ورځ تېرېږي، د دې بزرګانو د اولیاو د دې نیکانو په دې اقوالو د ایمان مضبوطي. د دنیا په تماشه چې څوک نازېږي، دا خو نن یې تماشه د سبا نه ده. لا، واحد نظام او واحد بازار د اولیاو دی،
چې هغې له خزان نشته، هغې له سوال نشته. واحد نظام د اولیاو د بزرګانو. رحمان بابا وی چې دا دنیا په احمقانو دا آباده، دانا نکه په دنیا باندې غرض. په ساحل کشتۍ د هیچا نه ډوبېږي، که څوک نکه په دریاب باندې غرض. دا احمقان الله والا چې دي د هغې بازار همیشه کرے. زما عزیزان، قرآن کریم په ذریعه د وحی راغلی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. وحی په درې قسمه ده. یو وحی فطری ده، یو وحی ایجادي ده، او یو وحی عرفانی ده. د وحی درې قسمه. بیا وحی په لغت کې القاء السریع، ډېره زر القا کېدل سړي ته، دا د وحی لغوي معنا. بیا وحی اصطلاحي، فطری او ایجادي او عرفانی. اوس فطری او ایجادي باندې باس نه کوو، خبره بیا اوږدي. وحی کې یو قسم وحی عرفانی دی. وحی عرفانی دې ته وایي چې الله والو ته وقتاً فوقتاً په زړه کې القا کی. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر لوی مفسر دی د قرآن. هغه تقریر کول او په تقریر کې ورته یو سړی راپاڅېد، ورته یې صاحب خبره واوره، د جنت باس کوې زما خپل کور دومره ښایسته دی چې په سلو جنتو یې نه ورکوم. د حورو باس کوې زما خپله ښځه داسې ده چې په لکو حورو یې نه ورکوم. نه جنت پکار دی او نه حورې پکار دي او نه غلمانان پکار دي. یو ټکی غواړم، که دې په وس کې وي خو راسره واده وکړه، او که دې په وس کې نه نو په آرام کښېنه، جنتونو دپاره زه ایمان نه راوړم. وی څه خبره؟ وی په خدای مین یم، که خدای راته ځان ښیي خو مسلمانېږم، کني والله کې مسلمان. اوس امام فخر الدین رازی ډکې سوچ کوي چې ای بار الهه، دا شی خو زما په وس کې نه دی چې زه اوس تا ته ووایم چې ده ته ځان وښایه. نو امام فخر الدین رازی فرمایي چې ما ته په زړه کې القا وشوه. القا راته وشوه چې ووایه ورته چې ته مسلمان شې نو خدای به تا ته ځان ښیي. امام فخر الدین رازی ورته وایي چې ما ورته وایي چې بس ته مسلمان شې خدای به درته ځان ښیي. هغه ورته لیکلي را منبر د پاسه د امام فخر الدین رازی نه لیکلي واغست، چې لیکلي واغسته چې شپه راله دا سړی مړ شو. امام فخر الدین رازی فرمایي چې ای خدایه، ما ته خو تا په زړه کې القا کړې وه او ما لیکلي ورکړه، اوس تا ورته ځان ونه ښوده، زه خو دې سړي ته بې وعدې ټوله شپه یې په ژړا تېره کړه. دې سهار کې وله خوب ورغی، زه ګوري چې یو ښایسته باغ دی او تخت پکې پروت دی او دا سړی پې ناست دی. وایي چې ما ولیدو نو زه سترګې مې ټیټې کړي چې دا خو همغه سړی دی چې ما ورسره واده کړی و. وی راته وی چې یا شیخ تعال لا تخف، راځه یریږه ما. وی ما ورته ویل چې شرمنده یم درته او واده پوره نه شوه. وی راته وی امام فخر الدینه، زما دې د خدای په ذات قسمي چې د کوم شي واده دې را سره کړې وه په همغه شي خدای خوشحال کړه. دا وحی عرفانی ده چې اولیاء الله ته ښي. تاسو خیال راغی؟ عزیزانو، مولانا تانوی رحمت الله علیه ډېر لوی سړی و، ډېر لوی سړی. د هندوستان ځمکه به داسې خلق پیدا کوي چې حضرت تانوی رحمت الله علیه فرمایي چې یو بزرگ له یو سړی را ورته وویل چې صاحب دا مې شوق دی چې دا د قبر حال به زه څنګه معلوم کړم. او دا خو اسانه خبره ده، اسان. څو ورځې پس که زه مړ شوم نو قلم او کاغذ ما سره په قبر کې کېږده، او 3 ورځې پس راشه چې لاندې څه په ما تېر یا به مې درته لیکلي پاس به پراته وي. تاسو خیال راغی؟ هسې وایم زمونږ د عمل عجیبه غوندې دی، داسې ځینې بزرګان پکې راپاسي وي دا تصوف چې دی دا چې دی حجت نه دی او پلانې دا. زه چې تاسو ته کله سختې خبرې کوم زما خلاف هم یی تاسو
زه به تاسو پوهېږم. او زه یاد لرئ چې د صوفیاو د نیکانو خواب کې پا ځان ګڼم. زه نه مې د چا نه علم زیات دی، نه نسبي شرافت لرم، نه اقتدار لرم، نه جایګیر لرم، نه دولت لرم، هیڅ نه لرم. یو شی په فخر سره وایم چې چېرته مې نیک او بزرګ اورېدلي دي نو ځان مې ور رسولی دی او دعا مې ترې اخیستی. د غورغوشتو مولانا صاحب هغه انسان و چې چاته په ژوند خدای ویلي و چې نصیرالدینه تمام ګناهونه مې درته معاف کړو. غورغوشتو مولانا صاحب هغه سړی و. اخري ملاقات له ورغلم او ورته مې وي چې د مرګ ژوند څه پته نه لګي، دعا راته وکړه. نو دا ګوته یې داسې په توکانو لمده کړه او زما د خوله کې وواله. ما ته ویل ځه په دې خولې نه د خدای ډېر کار واله او ته به پې هر څه وایې او تا ته به څوک څه نه شي ویلی. نو دعاګانې مې د هر چا اخیستې. ځکه وایي بادشاهي د فقیرانو که دعا شي. زه رحمان کله بادشاه کله فقیر. بادشاهي هم د ګدایانو په دعا کې، مقام ته هم سړی د ګدایانو په دعا رسي. زه خپله فقیر یم. دا لږې ډېرې ګډې وډې چې وایم غوسه راشي، غوسه راشي چې دروغ مه وایئ، دین فروش مه جوړېږئ، اسلام فروش مه جوړېږئ، د حلال او د حرامو تمیز وکئ. یو شی ستا مذهب حرام ګڼي هغې ته لاس مه نیسه، هغې ته نږدې مه ورځه. یو سړی چې د اسلام او د دین دشمني هغې ته 3 تبلیغه اسلام ویلي دي. 3 تبلیغه. من رأى منكم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان. بی دینه او ګمراه او د خدای نه باغي او سرکش وګورې په لاس یې ونیسه، په لاس یې نشي نیوی، په ژبه ورته ووایه، په ژبه ورسره نشي ویلی، په زړه کې ورسره قطع تعلق وکړه، مخې په کفن کې مه ګوره. زه تاسو ته ایماني وایم، زه ښار کې اوسېږم او ښار چې دی هغه توبه مې دي، مرتبان دی، هر کن بلا پکې، خانان پکې دي، نوابان پکې دي. زه نه د چا جنازې کوم، د هغه سړي جنازې له ځم چې پوه شم چې دا پاک وه. غاټ سنډا مړي ځان ناجاڼه کړه، ځان ناجاڼه هلکه پلانی مړ دی، پلانی خان مړ دی. هېڅ خو زیات په پلانی خان زما جنازې له نه راځي که نه. نو چې پلانی خان غوریو بزرګانو، بېدینه سړی چې په کوم قبر ولاړي په هغه قبر رحمت نه وري. ټیک ده؟ کافر چې په کوم قبر ولاړي په هغه قبر رحمت نه وري. دغه وجه ده چې مسلمان چېرته ښخیږي هلته به کوشش کوي چې بېدینه او کافر چېرته ولاړ دی، ځکه د مسلمان د دفن په وخت کې په هغه رحمت وري. زه چې مړ شم او دغه غټ سري زما په جنازه ولاړي، رحمت به هم نه راورېږي او چې دوی رانه لاړ شي دوزخ مې هم ځای دی. ړک شه خپل کار کوه. مړي له به نه راځې مه راځه، واده له به نه راځې مه راځه، مړی ژوندی خو دې ته وایي که. نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې به عمل رانشي. که ته وایې چې مړی ژوندی د کلي کلولي ده، نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې عمل ونه شي. مینه به هم خدای دپاره کې، مړی به هم خدای دپاره کې، ژوندی به هم خدای دپاره کې، چاله به ځیم د الله دپاره، چاله به نه ځیم د الله دپاره. زما په دې خبره پوه شو؟ ځې به هم چاله د الله دپاره. زمونږ ښار کې هغه ورځ یو خان مړو، خیر اوس مونږ پې ولاړ یو صاحبه، یو لګیا دی الله لا جهل له دا دې سپېږموت ورک الحمدلله رب العالمین. څوک چې ګورې هلته تبارک الذي شروع کړې ده، څوک چې ګورې قرآن یې راغسې هلکه څه کوې دا څه کوې تبارک الذي. تاسو د جمعې په شپه تبارک الذي وایئ؟ تبارک الذي پیغمبر ویلی دی چې تبارک الذي به هغه سړي په قبر څوکیدار ولاړي چې کوم سړی هره شپه اوده کېږي او په خپله یې ولولي. زما په دې خبره پوهېږئ؟ په خپله یې ولولي او بیا اوده شي. نو دا سړی چې مړ شي
تر قیامته پورې به تبارک الذي د ده په قبر څوکیدار ولاړي چې عذاب راځي نو دی به یې دفع کوي، لاندې به یې نه پرېږدي. په قبر ورته تبارک الذي ووایه که نه، ووایه بزرګانو صاحبانو ان تستغفر لهم 70 مره، دا چاته خدای ویلي؟ چاته ویلي؟ جناب رسول الله تا الله فرمایل چې پیغمبره څوک چې په دنیا کې ستا په مخ کې سر نه ګول نشي، چا چې په دنیا کې د خدای او ستا پیغمبري ونه منله، په خپل ذات مې دې قسم وي که تاویا کرت د دپاره بخښنه وغواړې نو پرې به یې نه دمه. اویا کړه په آیات کرسي لوټېدم که د مړي سپېږمو ته یې ور واچوه. د یو په قبر ولاړم، خلکو آواز وکړو، ویل ټول ووایي چې دا ښه سړی هغه څوک و؟ د هغه کنزل به څه و؟ ستا په ایمان کې داسې، نعوذ بالله، ستا مذهب داسې، اسلام چې دی دا ډکوسلي، قرآن ناول دی، د پیغمبر حدیث د یهودو ډکوسلي، دا الفاظ. د هغه په قبر آواز وشو، ویل ټول ووایي چې دا ډېر ښه سړی و. زه پرې راپاڅېدم، ما خبره واورئ، ښخ شو، ویل یو مالوسې قبر پرانیزئ، که دی په څلور بولي نه و نو ما نه دا ګیره کلک لا پې ولاړ یې او دی لاندې په څلور بول. خر ته مو وایه چې دا ټول ښه سړی به هغه چاته وایي چې چا د ښه سړیتوب کارونه په ژوند دی الله 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 الله. دا توفیق چې چا له خدای ورکړی یو بزرګ خدای ته وایي یا الله زما اړه وچاودو په الله الله ویلو باندې، او تا یو ورځ یې ونه وي چې زما بنده زه دا یم. نو آواز ورته وشو، او بزرګه دا ستا الله الله چې دی دا زما لبیک دی، په خپل ذات قسم که زما توفیق نه وی نو ستا ژبې به الله څنګه ویلی؟ ته چې الله لفظ وی نو شپاړه سنې دا ایمان ګڼه چې زه درته حاضر ولاړ یم. چا ژبې ته چې د الله ویلو توفیق الله ورکي، د شپاړه سنې دا ایمان ګڼي چې الله ما ته حاضر دی. نو کوم سړي ژوند چې داسې تیري چې په زندګۍ کې د الله ویلو توفیق خدای پاک نه یې ورکړی، اوس هغه مردار شو نو صاحب همدومره وایي چې ټول ووایي چې دا ښه سړی و، دعا ورته وکړئ، تاسو اشنغر کې دعا ورته وکړئ چې خدای پاکي بیخ بنیاد وباسي. مونږ څه کار دی؟ مونږ وروره ما ته څوک راشي وایي دوا راته کړم، لار لنډه وه، لار لنډه وه. مونږ ځان باندې لا پوه نه یو چې په کوم ګړنګ کې به پراته یو، ستا ته څه دواګانې، لار لنډه وه ماما. د دعا اهلیت ځان کې پیدا کړي نو هله به دعا بل ته دعا کوي نو اول به د اللهم اغفر لنا وله، اللهم اغفر لنا وله ولجميع المؤمنین والمؤمنات. خدای اول ما وبخي چې تا وبخي نو اهلیت د دعا خو در کې پیدا شي نو هله به ته بل ته ستا په حق کې دعا قبلېږي. چې ته خپله نه یې بخلی شوی نو ته به بل څه وبخ، خفته را خفته کوې کونت پیدا. نو زما عزیزانو بزرگان او اولیاء الله ډېر لوی خلک، علما دا ډېر لوی په ژوند زما د یاد زما سترګو لیدلي، ما نه د قبر تپوس څوک وکړي، د قبر معاملې ما په سترګو لیدلي. ما ته خو به هسې خوب ګورې، ما په سترګو لیدلي، په سترګو. 300 کاله پس یو بزرګ په قبر کې ما لیدلی، 300 کاله قبر یې جوړېده او لحد لاندې ورکوشومه، د شوی کړې خامتا کپنې دی او دومره دومره زلفې دي او سپینه ګیره ده، سپین ډېر او تور کم. اګلکارانو ته مې وې زما د لاس وقفه داسې ونیسئ زه لاس ور وړمه. ما ته انکو کې وایي چې که دې پکړ نه لرې وی دا مړی دې ونیسي، ما که نیومه دې خوا مې راډچ وهئ، لاس مې ور ننایست، په دې مخ مې وله لاس ووالو، زمونږ مخ څه شی
په دې ګیره مې ولا لاس والو تا بیل ریخم دي په دې ویښتو مې ولا لاس والو تا بیل ریخم دي کپن باندې مې ورته لاس والو شوی کړې خامتا تا بیل اوس چا د دوبي نه راوړې او 315 کاله یې وشو چې مړ دی او دا ما چې لیدلی د دې 20 کاله دا ما لیدلی امر خلق زیارت کا پس لمرګه چې بازار وي په مزار د درویشانو د جنت د باغ ګلونه به دې هیر شي که دې ولیدو ګلزار د درویشان پارچا چې د غضب لنده کی خخه خطا نه درومي ګزار د درویشان ورشئ الپورې په سوات کې تپوس وکئ په الپورۍ کې د الپورې حافظ صاحب یو خپل مرید نه خفه شو او داسې خفه شو چې بالکل بر لمبه کېده ویل اور وهلی سکور شي چې بیرته زرغون نشي په ژوند پې اور ولګېد دا کرامت څه خیال راغلی نو زما عزیزانو ما داسې هم لیدلي 18 ورځې پسې یو مړی راوویست مال مه کوئ ګورئ ویل نه چې راویویستو پاس ورته زه ولاړم چې مې ولیده د دې لیشتې عمره لړمان د لحد نه راووته او 3 انچۍ ویښته پې ولاړ دا ما لیدل یو یې راوویستو کلي ته یې وړو کلي ته داسې اواز راووته ده عزیزانو انګریزانو قبر کې دا به کېږي دا به کېږي هغې دا هیډفونونه قبر کې کېږي او تارونه یې بار راوست چې بار یې تارونه راوسته هیډفون یې غوږونو ته ولګولو مړی یې ښخ کو خلک ترې لاړل خو چې عینه د سوال جواب وخت راغی چا چې هیډفون غوږ ته لګولی و د هغې په غوږ کې داسې اواز راغی چې ټول ځای په ځای هلاک شو انګریزانو دا کوشش هم کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسد اطهر د ویستو کوشش یې کړ انګریزان ورته هلته ډېره و نورالدین زنګي کیسه وګورئ د علماو نه تپوس وکړئ ورته ډېره و ورسېدو پاته خانه کې شریف مکه ته پیغمبر په خوب کې ورغی وی راشي دا یو 2 خبیثان دي وباسي مې درنه چې راغی سړي ګرفتار کړه په تاخانه کې ورغی قدمین مبارکې د رسول الله سب کړه تاسو خیال راغی صرف دومره ده چې یو معامله د قال ده او یو معامله د حال ده مونږ په حال پوهیږو په قال لیکن په حال نه پوهیږو حال د پاره محنت پکاري کوشش پکاري صاحب حال به اعلی جوړي گر تو سنگ خاره مرمر شوی جو به صاحب دل رسی گوهر اهل دلو ته به نږدې کېږي نو هله به ملغلره کېږي چې اهل دلو ته نه یې نږدې شوی ملغلره کېږي دې خوا وګورئ اهل دل بیا د سړي اپریشن کوي مولانا تانوی رحمت الله علیه یو مریدو په کوواټ کې ما تقریر کولو د شپې مې حضرت تانوی رحمت الله علیه نوم واغستو سهار هغه راغی زما خوله یې سب کړه وی تا زما د معشوقې نوم بېګا اغستی دی مال قصه څه ده ویل زه په لاهور کالج کې پرنسپل د مولانا مریدو خط مې ورولېږلو چې زه ملاقات ته درځم وی راته یې جواب وکړو چې جواب چې ورالم راته یې وي چې زما عادت دا و چې خبرې به مې ډېرې کولې خبرې به مې څه کول چا کې سا عادتي اوس دلته یو سړی ما ته راغاړې وته نو هلکه دا څه کې خدای به څه سوچ وکړه څه کې داسې ما خیال دی یو 10 ځله خو به کړي اوس اولیاء الله کې کمال دای چې کوم قسم کمې سړي کې وي نو د هغې علاج دغه عادت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی به راغی جی داسې نسخه راته وښایه چې زه پې جنت ته لاړ شم هغه ته بیا وکتل حکیم چې ده کې دا کمی دی کمی به ورته وښودو او ورته ویل چې په دې قایم اوسه مونځ سستي به وه د مونځ بیا ورته زکات سستي به وه زکات بیا ورته نفل سستی به و نفل به دغه عادت به حضرت تھانوی کې وی زما عادت دا و چې ما خبرې ډېرې کول لګیا وی چا جی صاحب وی یہاں بیٹھ جاؤ
लेकिन बात नहीं करोगे। चुप। वे केनास 10 ورځې تیرې په 10مه ورځ حضرت سره زه اوزګارو په خانقاہ کې وہ ذرا پاسیدم چې حضرت اگر اجازت ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں. آغا ورتدا سوکت ویل میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ بات نہیں کرو گے نکل جاؤ. اور مولانا تانوی چې اوچات وی چې نکل جاؤ اب ایک ساری دیشی روان شو. وی چې پیزار ته رسیدم راته وی چې جلدی کرو نکل جاؤ خان پاسې. دا ایمان بم پیدا کړ. بے روزه کې ماته یو خان راغی وی جی روزه راته ډاکټر ویلی چې منیس مال والی ویل طبیعت میں کمزوری کی مال پاسا وی نه جی مسئلے تپس کو مال پاسا در طبیعت ته کمزوری بس اوچت پاسل هو په سبا راغی ماته وی تا خو زما ډېره دغه وکړه مال بیا نږدې رانه شو. مونږ څنګه یو غریب راغی جی روزه ماته کړمه داسې لړزېږي نو زه رجوله دې چل جوړه غور سنداره مولوي صاحب روزه او چې ستاسو رنګ هم ښه نه دی ډېر خراب یې بیا به ونیسې خیر دی جمعې کې به که تر جمعې دا بد ځناور مړ شو دا مردار شي بیا به څه وہی ہے کوئی تخت کے بنانے میں کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں کہیں زینت میں مست ہے دلہن کہیں میت کا سل رہا ہے کفن کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم کوئی آقا ہے اور کوئی محکوم. ایمان امتحانی دے وقت غط و غریب در تراغے دے وقت استاد ایمان تاسو خیال را سوچ دے وقت دے ایمان امتحانی قاضی ابو یوسف تا بادشاہ را گئے اور تلجت یا شیخ حلق غرق بادشاہ اس مونگلے چی بادشاہ ازی اولک چی مال راش لے ځکه د اسلام چغې وکړه دومره دروغجن او بې ایمان په دې 10 کاله د پاکستان په تاریخ کې نه لیدل. دومره دروغجن اصلاح زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشین. اول شپه تاسو تقریر واورید اسمبلی میں ولی ماته کا ځکه مې ماته کا چې شریعت بل ورته پروتو نه منظورول معلومیږي دا چې شریعت بل د ایجاد او کنو شریعت بل د چا ایجاد د ایجاد نو چې اسمبلی دې ماته کا او هغه شریعت بل نو منظور کړي نو خپل ملک ټول ستا په لاس کې دی کنه اوس پستا ایمان وګورو چې تی منظورې کنه مې ما به خبرو پوهېږئ خدای خبر که پوهېږئ ماما پته نه لګي. عزیزان قاضی ابو یوسف ته بادشاہ وی حلقتو جامعتو فی نهار رمضان د روژې په میاشت کې مې بیبي سره هم بستري وکړه غرق هغه ورته وی علیکه ان تصوم شهرین متتابعین 2 میاشتې به پرله پسې روژې نیسي علی آمنا وصدق لاړ نور قاضیان ورته وی لا خطیبان ورته وی فقد اخطأت یا شیخ فی هذه المسأله خطا نشوي ماما په دې کفاره کې خو ترتیب دی اول تحریر در رقبې دی بیا 2 میاشتې روژې دي بیا اطعام 60 مسکینا دی نو تا مریا آزادولو نه ویلو د دې منځ نه دی فتوا ورکا. قاضي ابو یوسف ورته وی چې ما ټیک فتوا ورکا اخو بادشاہ د زرګونه مریونه ورسره دي که اوس مې ورته ویلی چې علیک تحریر رقبه مریا آزاد کا
نو په دې ټوله روژه کې یو روژه هم نه نیواره ورځ به یو مری ازادولی چې څه خوښه یې وه بیا نه بادشاه له داسې فتوا ورکړه چې د ملا ټوکې مات شي چې دی په اسلام کې بیا داسې ونه کړي مالدار له به داسې فتوا ورکړی مونږ داسې هم کړي دي مالدار ښځې له طلاق ورکړی دی 3 طلاقه 1 2 3 غریب 3 طلاقه ورکړي بیړه یې تباه ده حلاله به کوي حلاله پېژنې بل سړي ته به نکاح کېږي او بیا طلاق کوي او لویه لانجه ده مالدار راغی کار دی شوی بس نه خدای به خیر داسې دایره یې چولې وی د دې ځای نوم دی دارالحرب وایي دارالحرب ښځه یې دلته ودرولې ده او هغې ته یې ویلي دي چې خدای ته کنځلې وکړه آی مرتده کړې ده چې آی مرتده کړې ده بیا د کرښې لرې راایستې ده نو ملحقه شو په دارالحرب پورې بیا یې راایستې ده او کلمه یې پې ویلې مسلمانه کړې ده او بیا یې بېګاله ورته نکاح تړلی او دا د علماو نه تپوس کوي چې کوم سړی ښځه مرتده شي او ملحق په دارالحرب پورې شي او هغه بیا راشي هلته د حلالۍ ضرورت نه دا هیله یې وربدل ته ګوره مونږه وکې ده یو سړی ما ته راغی وی جی इनको की माता वही चे समझ ही नहीं पाई मन तेरन्नु 1 2 3 कह देते हैं मलबत्ता का कम खराब सरकारी बुजुर्ग तलाड़ो पदे पे खबर के नन बयान रोगना वर्तवई पराठी हुंदी दी रोगना ठीक है नहीं वो पस्ता कना हाँ नन बयान नहीं चलता रोगना से पदे ओड़ो के बड़ी वाग की कना आरोगने मंस गलवा लांदे बांधे सलाम अलैकुम क्या हाल है जी खैरियत है तबीयत ठीक है और खैर है यो रजिलाड़ो को बल और बियारो गना योड़ यार जी गल है हाँ फरमाओ बस समझ नहीं पाई तेरा अन्नू कह देते हैं कि 1 2 3 नूर तत्सुई वही छे गल नु गोल मगोल रखसी है किसे नु क्या नहीं किसी नु क्या नहीं ते कल तू जरा वत आमी ते हलवा भी जरा डाल ले आमी ना बच्चे नु शौक है कल वतन सबा ची ब्यार आ गए और तवई ची बेगाल वर्ष खजे तवाया चितने मनु कबूल की तो है अब वही ची हाँ न तो वर्ता ची मने भी तनु कबूल की तो है तमा कबूल करे और जता कबूल कर ये निकाह बहुशी और बस नूर चाहते हुए गग मकावा वाफ्ता की और जल्लिम दा से जरा दा मुंगा मुगल्लज़ हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा मसलक हनफी मुंग د ننبئی په روغنو او د الوی په دومره غوندې الوا باندې مسلک حنفي او ایمانونه پرې